سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا دار بد دنیا پمال نازیگی، بس دغنن تماشا د سبا ندا. مال هغه دی چې په ښځې کې پکار شي، غم مونږ لرونو د آخرت مونږ لپکار دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائمة بدوام ملك الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمار اسلام عزت مند مسلمانان رو اللہ رب کائنات عز وجل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا د جمعہ مبارک و رزدہ د ذوالقعدہ میاش مبارک شروع دا. نن دویم جمعہ بیان زما پا صدقت جاریہ کی دے کہ صدقت جاریہ سے چیز دی او ستوائی. آیا پا دے باندے اجر و ثواب شتا او کو نشتا؟ صحابہ صدقت جاریہ کرے دا او کو نیدہ کرے؟ دے باندے انشاءاللہ 100 منٹ خبر استاسو دولان دے پیش کو ما. مال هغه دی چې په ښځه کې پکار شي. شاعر وی مال هغه دی چې په ښځه کې پکار شي. دولت خشي دی خو چې ښځه کې ولګي. دولت خشي دی خو چې ښځه کې ولګي چې د مرګ نه پس تا پکار راځي. یو سړي سره دولت دی مثال شراب خانه جوړ کړه، آیا د مرګ نه پس به
د دې شراب خانه اجر هغه ته ملاويږي که زجر به ملاويږي هغه ته د دې سزا ملاويږي ځکه د ګناه زې جوړ کړي شراب سکل ناروا دي د نارواو زې جوړ کړي د هغه ته په قبر کې د دې سزا بیا ملاويږي او چې توبه وستا شراب خانه ورانه کړه او توبه وستا او د هغه زې د پاسه د یو زې جوړ کو چې داغه د پاره صدقه جاریه شنو بیا به ته اجر ملاويږي دا بل یو انسان دی چې د ګناه د پاره یو زې جوړ کړی وي او حال ته خلق راضي او بدعملیو ګناه کوي او دا سړی دنیا نه لاړو څومره خلق چې الته ګناه کوي د ټولو د نقصان هغه زجر بچ کوم دی هغه ته په قبر کې ملاويږي ځکه دا نقصان زې جوړ کړی دی او بل محبوب فرمایي چاچه د الله تبارک وتعالى د رضا د پاره په صدقه جاریه چې کوم سيزونه مشهور دي او معروف دي او پاغه کې اخلاص او امدادو کو دی کله قبر تلاله نو داغه اجر بو ته په قبر کې ملاويږي حضور پاک علیہ السلام فرمایل صحابه د الله محبوبا په صدقه جاریه کې کوم سيزونه ښکاری کوم سيزونه په صدقه جاریه کې شامل دي د الله محبوب پیغمبر فرمایل لمبی نمبر چا جماعت جوړ کو د الله عبادت خانه جوړ کړه خلق راضی پاغه کی عبادت کوي تلاوت کوي ذکر کوي تسبیحات کوي دعاګانې غواړي ختم نور کیږي د الله ذکرونه پکې کیږي د عبادت خانه کې چې څومره نیک عمل کیږي او چا دا جوړ کړی او چاندې پکې ور کړی وي او ترسو پوری دا جماعت مسجد آباد وی او دا سړی دنیا نه لاړو د دې اجر به هغه ته په قبر کې ملاويږي اجر به ته په قبر کې ملاويږي 40 روپے 60 روپے 50 روپے هزارونه روپے ورکړي وي هغه ته به داغه مطابق اجر ملاويږي هغه ته به داغه مطابق اجر ملاويږي یو سړی 100 روپے جمعات کی چاندا ورکړي د 100 روپو اجر بوړي ها د 100 روپو اجر بوړي یو روپے یو سړی 0 روپے چاندا ورکړي د 0 روپو اجر بوړي ما سره کم دلیل دا خبره زکوما ما سره دلیل پدې موجود دی حضور پاک علیہ السلام فرمای یو سړی د جمعې د مانځ د پار جمعه تلومبي جمعه ته داخل شو د جمعې د مانځ د پارا د جمعې د مانځ د پار لومبي جمعه ترالو په سب کې کېناست حضور پاک علیہ السلام فرمای داس شولک دی سړی چې د خدای پنوم باندې یو اوخ قرباني کړی وي یو اوخ سوا قرباني کړی او داغه اوخ ثواب هغه وخت تقسیم کړی دا او خلق داغه نه फायदा اخلي لومبي چې کوم سړی جمعه تراغله د یو اوخ عمره ثواب وشو سوک فرمای د الله محبوب پیغمبر فرمای دیم نمبر کې کوم سړی جمعه ترالو د جمعې د مانځ د پاره د جمعې مبارک په ورځ باندې سون اجر ثواب شو محبوب فرمای لکه غوی چې راوستي وي هغه قرباني کړی وي هغه د خدای په نوم باندې ورکړی وي یو غوی د خدای په نوم ورکړی وي دون اجر او ثواب په 1.5 لک روپۍ غوی دی
یا په 15 لک روپے ملاویږي سونه ترندس چې علي د هغې پیسې زیاتېږي. دریم نمبر کې یو سړي جمعات ته رالو محبوب فرمای دومره اجر وشو لکه د خدای په نوم باندې یو چیلې قرباني کړې وي. چیلې راواله په 10,000 روپۍ شته، په 50,000 شته. هغه د خدای په نوم چې صدقه کړي او ورکړي دونه اجر یو شو. د جمعې په ورځ چې څوک په 3 نمبر کې راشي محبوب فرمای څوک په 4 نمبر کې جمعات ته رالو د جمعې د مانځه دپاره رالو څومره اجر شو لکه یو چرګې چې د خدای په نوم ورکړي. ګوره رو را کمیږي ها لکه یو چرګې چې د خدای په نوم ورکړي. چرګه خو په 1,000 روپۍ ده چې کورنۍ چرګالې په 2,000 ملاویږي. یخنیم خوږوي او انډیم قیمتي وي. اور بیا محبوب فرمایي یو سړي 15 نمبر کې د جمعې د مانځه دپاره جمعات ته رالو دومره اجر یې وشو لکه یو اګی یو انډې چې راغشتي هغې د خدای په نوم باندې ورکړي. خبره 10 روپو ته راله 10 روپۍ یو اوښ چې کوم دی په 15 لکه روپۍ ملاویږي. او بیا ورپسې راځه قیمت شمارېږه. 15 نمبر کې سړی جمعات ته د جمعې مانځه رالو د یو انډې عمره ثواب وشو. محبوب فرمایي چا د جمعات په چاندله کې 100 روپۍ ورکړي د 100 روپو اجر به ملاویږي. او چا چې 1,00,000 روپۍ ورکړي د 1,00,000 روپو به ملاویږي. و حضور پاک بل حدیث کی فرمائی چا چې په جمعات کې د چنچړې د جال عمره ځای جوړ کو د یو خخت مطابق ځای جوړ کو الله باغلم په جنت کې یو کور جوړوي. دې ته صدقه جاریه وي. ها جاری هغه سیز وي چې د مر نه پس ستا په کار راځي ناغې ته صدقه جاریه ویلی شي. دا نه ختمیدونکې ده. د چا پلار مړ دی، ښځې وفات ده، رورې وفات دی، خورې وفات ده او په قبر کې د صدقو په محتاج دي چې سره قبر کې پراته دي. څوک په دنیا کې زمون اهل بیت زمون اولاد زمون خاندان به مونږ په صدقې رولیږي او زمون قبرونه به ښایسته شي. هغې په دې انتظار پراته دي او دلته بچی په مال باندې مزېږي خو پلار پسې صدقه قدرې نشي کولی. راشه محبوب فرمایي د صدقې جاری عظیمه موقع دغه ده چې د الله عبادت خانه جوړیږي او ته په هغې کې صدقه وکړې. مدرسه جوړیږي، مدرسه کې اخلاص وکړې. جنازگاہ جوړیږي، جنازگاہ کې اخلاص وکړې. لار کې یو کوی جوړیږي چې په هغه لاره باندې خلک تیریږي. د اوبو تکلیف دی، هغه کوی کې اخلاص وکړه، د هغې نه څوک اوبه څښي تر څو پورې دا کوی موجود دی تا ته به قبر کې ثواب ملاویږي. سبحان الله وایي. دا ټول په صدقه جاریه کې شامل دی. ها چا یو عالم له کتاب واغېسته، هغه عالم کتاب ګوري، د هغې نه مسلې کوي، د هغې نه زده کړه کوي، په هغې باندې ځان پوهوي، بیا بل ته مسلې کوي، بل ته کوي، بل ته کوي. دا ټول په صدقه جاریه کې شاملېږي. یو حافظ بچی دی مدرسه کې کېناستو، چا هغه د پاره قرآن عظیم واخیستو هدیې کو بازار کې. هغه بچی هغه قرآن کولو کی، هغه بچی په هغې کې قرآن عظیم یاد کی. قرآن عظیمی په یاد دی دغه ځان له حافظ شو. بیا د هغه شاګردان دي، د هغه شاګردان دي، د هغه شاګردان دي تر ورځ د قیامت پورې څومره سلسله جاری وي
چا قرآن عظیم هدیه کړی دی د ټولو حافظانو د عمل عمره ثواب باغ ته ملاویږي دا صدقه جاریه ده ځان په دې باندې پوهې کړه چې صدقه جاریه څه ته وایي صدقه جاریه هغې ته وایي چې د مر نه پس دې په کار راځي حضور پاک ته یو صحابي کېناست سعد رضی الله تعالی عنہ یې نامه ده سعد یو صحابي دی قربان یا رسول الله زما مور وفات شوې ده قربان مور پسې صدقه کول غواړم څور پسې صدقه کم حضور پاک داسې ورته نه وایي چې صدقه مه کوه دا ناروا ده دا نه وایي یا خیرات کول بدعت دي دا مه کوه داسې نه منې کوي ورته وایي مور دې وفات ده او د الله محبوبه مور مې وفات ده مور پسې یو صدقه کول غواړم چې مور مې قبر کې خوشحاله شي دا د چا عقیده ده د صحابو مور پلار پسې صدقه کول خیرات لیږل قبر ته لیږل چا عقیده ده صحابو عقیده ده دینه ځان پوهول پکار دي د خلکو خبرې مه منه د صحابو خبرې ومنه سعد رضی الله تعالی عنہ فرمای قربان زما مور وفات شوی د مور پسې خیرات کول غواړم صدقه کول غواړم د الله محبوب پیغمبر وته ډیره ښایسته طریقه ښیي ښایسته طریقه ښیي په صدقو جاریو کې یو طریقه وړاندې کوي په صدقه جاریه کې یو خبره حضور پاک پیش کوي ورته وی زما صحابي مور پسې دی او بخیرات کا سونه مختصر صدقه وته خولا ورته وی مور پسې دی او بخیرات کا او بخ ویلیا ملاویږي ورشه جام را ډک غلطه کینو مور پسې صدقه ولېګا پیسې پینځي د جماعت بمبې ډکی دی اور عربو کې د اوبو کمیو د اوبو اوسم چې عربو کې د اجان صاحبان تلی دي ټول عربو کې چې اجي صاحب تاسو تلی وې روزه کې یو بوتل وو په سو باندې په 2 ریال د کرون نه وړاندې زه تلی ما یو بوتل په 1 ریال باندې اورا کوټي بوتل لګي اوس په 2 ریال لې 2 ریال چې کوم دی د پاکستان 100 روپے شوي په 50 کې 1 ریال مثال په 100 روپے باندې اوس یو بوتل اوبو په عربو کې ملاويږي د حضور پاک په وخت کې خود اوبو ډیر کم یو په عربو کې ټول دشت بیابانو او سہولیات زیات دي یخي وبتا ته په 2 ریال باندې ملاويږي حضور پاک وتوي مور پسې د اوبو خیرات کا ځکه د اوبو ډیر کمیونو داس شیزه وته خو چې د اوبو کمیونو به وته یاد کړي صحابي معمولی انسان نه دی معمولی سړی نه دی د الله د پیغمبر صحابي دی هغه چته لوټه نه راخلی جام نه راخلی ګلاس نه راخلی بوتل نه رالی سوچ کوي فکر کوي کم دې کې دوبو تکلیف دی وی قتل په پلاني لار باندې خلک ډیر تیریږي دوبو ډیر تکلیف دی په هغه لار باندې لالو مبارک صحابي چې په کوم لار ډیر خلک تیرېدل په هغه لار کې یو کویو کنيسته کوی یې جوړ کو او کوی کې چې کله بل اخکارا شوي ډولچه د بورو وتا د پاسه ور باندې بوټ ولګاو سوچ د دې کوی نو بس کې دو مسعد رضی الله تعالی عنہ مورته ثواب ور بخه صحابي کوی جوړ کو د پاسه ور باندې بوټ ولګاو برقه ور باندې کې خاصو چې دین او بس کې دا د سعد رضی الله عنه د مور د ایصال ثواب د پاره ثواب هغه ته بخه سو پرجدا کوي آباد داغه ثواب اجر ملاويږي صحابي عمل کړي د الله محبوب چې خبر شو ډېر خوشاله شو
یو لوټو بوخې راغشتې چې لوټو به تقسیم کنه کوی یې وستو کوی دا کوی په صدقه جاریه کې شامل لې دا نه ختمېدونکې یو سړی کوی وباسي پلاله کې پمپ لګي د هغې نه خلک اوبس کی تاسو ګورئ ځای په ځای باندې په دې شاوخوا علاقو کې چې کوم ځای د اوبو تکلیف هلته خلکو ټینکې لګولي بمبې لګولي هغې نه خلک اوبس کی پلار چې تېرېږي دا ولې دا صدقه جاري دا صحابو دا عمل کړی دی حضور پاک و تو فرمایل مور پسې د اوبه خیرات کا خیرات جائز شو ځکه د الله محبوب وته خیراتو کا دا په صدقه جاریه کې شامل دی چا مور پلار وفات وي رونه وفات وي خویاندې وفات وي مانوالا تر تاسو پورې څومره خلق موجود ناست یې زما بیان اوري نیټ په ذریعه باندې زما دا بیان اوري دا راته وایي چې مور پلار خواري کړی که نه کړی ټول جواب را کې خپه کېږي مور پلار خواري کړی ما سره هم کړی دا سړی رانه جوړ شي په منبر ناست دی ما نه خو یو لوار هم جوړېدی شو یو بل مصري خانه کې مې چې کار زده کړي انجینر به جوړوي سبق په مې ویلی وی زما پلار دا لار خوښه کړې ده د دین اسلام اوس به هم په قبر کې خوشحاله ستاسو مور پلار تاسو سره خواري کړې ده څوک دومره دنیا ته نه دی راغلی مال چې ماشوم څوک دم د پاره راوي دا استاد جی جاړي دم کا مې دا جړه تام کړې ده دا جړه هر چا کړې هر معصوم جړلې دي څوک داس دومره دنیا ته نه دی راغلی مور پلار اولاد سره ډېره خواري کړې ده هر بچی په خوارې راغلی دی او هر مور پلار دا غوال چې زما د زوینه سونه جوړ شي سونه محبوب فرمائی او ولد صالح اولاد صالح هغه دی چې د مر نه پس د مور پلار په کار راشي سبحان الله وایي کنه اولاد صالح هغه دی چې د مر نه پس د مور پلار په کار راشي 1000 روپۍ د مور پلار د پاره صدقه نشي کولی په کروڑو روپۍ د مور پلار پرېښي دي تو ور باندې مزي کې هغه په قبر کې پروت دی تو ور باندې مزي کې چرچی کې خوراکونه کې او مور پلار په قبر کې پراته هغه لپاره صدقه قدرې نشي کولی کم مولا راته وایي چې صدقه وکړه هغه مولا دې هم بدي شي صحیح ده که نه کم مولا ته وایي صدقه وکړه مور پلار دې قبر کې پراته دي هغې به قبر کې خوشحاله شي ته دا مولا خنه وای دا ماته د خیر لار ښایي او دغه کار زمانه دی خوښ تا ته هغه لار ښودلی کېږي چې د مر نه پس تام په کار راځي او دا یاد ساتئ ګورئ چا چې مور پلار په قبر کې خوشحاله کړل او راضي کو محبوب فرمایي د چا نه چې مور پلار خفه تلي قبر ته او دې خپل سوچ وکړي په دې خپل ګریوان کې چېرې ما پلار سره په ټول ژوند کې کم بد کړي دي او هغه بد ځان ته راوړاندې کړي او په هغې پښیمانه شي چې هو ما خو پلار سره په ژوند کې دا یو بد کړي دي دا بد به ما سره هم بیا کېږي اورې مخکې د رستي پل دی څه چې د مور پلار سره کړي دا به د سره کېږي اوس تا مور پلار دنیا نه تلي په قبر کې به اوس به څه کې حضور پاک فرمایي خپه کېږم زیاتې دې کړې چې مور پلار دې خپه کړي دي خو لاړ شه د هغې قبر ته ودرېږه د هغې قبر له لاړ شه د هغې د قبر زیارت وکړه هلته کښېنه قل هو الحمد شریف ووایه تلاوت وکړه ذکر وکړه صدقه وکړه مور پلار په قبر کې خوشحاله کړه چې مور پلار د قبر کې خوشحاله شي الله بخلی وي ستا د پاره په قبر کې ستا د پاره دعاګانې غواړي ستا د پاره په قبر کې دعا غواړي
دا مال دولت بس کې چې تا نه پاتې شي چې ښځه کې ولګي پکاري یاره مر زما د پاره شته او ستاسو د پاره شته من نه خو یریږي نه کنه اسرائیل اسلام جماعت ته نه چې شابه دا ټول مړه ما دا کار نه دی اسرائیل اسلام به مال هم راځي او تاسو له به راځي کافر یهودی نصرانی بيدینا هغه د خدای په ذات کې شک کوي د خدای ذات نه مني هم مرګ مني چې مرګ شته ځکه هغه پلاران ټول مړ شوي دي که په دغه لار د هر چا تک پکار دی ولې ځان نه مخکې غم ځان لپاره نه کې ما ته یو شی مخکې ښکاري چې بې زه به دا کار په ما را روان دی مثال یو سړي به امتحان پرچی ورکړي هغه ته پوه وي د پرچی په ما را نه دی کې پاس کېدل غواړي مخکې امتحان دپاره به خواري کړي که نه هسې به پرچی ته کښېني جواب راکړي خواري به کوي نو بیا پرچه به پاس کوي چې خواري کړي نه پرچه پیل له اصل بیا پرچه بورډ په لاس کې نیسه په سب کې دې نه کښېني چې زه پرچه پاس کوم خواري نه ده کړې تا ته پته چې زه به قبرستان ته ځم دا تور لحد په موت تا ټولو باندې را روان دی الله دې موږ ته آسان کړي مخکې ځان نه مخکې صدقه ولېږه چې ته قبر ته ځې او قبر دې روښانه چې هو زما دا قبر په څه روښانه شوی دی حضور پاک فرمائے دا ټول په صدقه جاریه کې شامل دي صدقه جاریه هغه ده چې د مر نه پس دې په کار راځي مر نه پس به دې په کار راځي دا په صدقه جاریه کې شامل دی او چې مثال په طور ته 10 روپۍ چانده په جماعت کې ورکې 100 روپۍ چانده جماعت کې ورکې ما ته پته ونه لګېږي چې تا 100 روپۍ چانده په جماعت کې ورکړې الله ته خو پته ولګېده که جواب راکې هر سړی دا وایي چې بھئی زما چانده دې په ښځې کې پکار شي او ښځې کې زما چانده ولګي او انشاءالله العزیز دا ټول یاد ساته زه ګورې په هغه مولیانو کې م نیمه او نه په هغه استادانو کې م چې څه زما سري زه ټول لګومه زه وایم ماله به الله راکوي زما هم الله شته او ستاسو د ټولو یو رب دی خو عقیده جوړول پکار دی عقیده سخته جوړول پکار دی چې زه وایم الله مالک دی بس نور خبرې به مس کې نه کوي چې دا به څه کېږي او دا به څنګه جوړېږي او دا به څنګه جوړېږي او دا به څه چل کېږي نه چې تا یو ځل ووایي چې الله مالک دی بس الله جوړونکی ذات دی د خلکو پلازي الله تبارک وتعالی جوړ کی او دا الله مال ورکړي د پلازي جوړيږي خلاص نه جوړيږي کور لشته ته جوړي الله مال ورکړي ځکه کور جوړيږي او دا سه خلک پکشته چې په حرامو باندې جوړ کی او بیا په د پاسوري کې هاذا من فضل ربي دا پلا تیریو لګي خو کور آباد دی الله مال ورکړي د کور دنیا کې آباد دی زم دا سکار وکړه چې د مر نه پسته پکار راشي دا سه عمل دنیا کې وکړه چې د مر نه پسته پکار راځي ان شاء الله عز وجل د هغه چاندي چې په کټ کې کوم چانده پروي سل غورځي کو لز غورځي کو زر هغه پټکا تر هغه کې پته نه لګي چې 400 روپے غوزار کړي او کو چا مال چاندر راکړي یې اشتیاق اجي سیول ورکړي یا بل چاله ورکړي او په لیس باندې لیکلي چانده ماته رسیدلی ان شاء الله عز وجل کو ژوندې مو جماعت کله تیار شي او جوړ شي هغه کوونه باندې پلیکس لګېدلی وي د ټولو چانده په کې لیکلي چې بلاري سره دونه چانده ورکړي دا چې پته ولګي چې زما چانده په سمځه کې لګېدلی ده چرته بیځه نه تلې چرته بیځه خلل شوی نه ده او دا یو خبره یاد ساتئ وره دا خپل عقیده جوړه کې 100 روپۍ د جماعت چانده اخري زر و پس امداسي سي 100 روپۍ د جماعت چانده اخري مونږ ډیر خلک کتلې دي چې د جماعت چاندې مثال په تور هغه خللې دي داسې علاقو کې مونږ ډیر دغه را رسیدلې دي ناغینه و پس هغه شته پیسې خلاص شي دي وجه دا چیرې اخلاص پکار دی د زړه اخلاص اجازه جی صاحب باسط صاحب
زما په دې جماعت کې 30 کال شو 30 کال یو ځای کې تر ډېر ګران دي د ټولو خلکو خبرې مې اورېدلې دي چا خوي چا بد خو زه پر خپل الحمدلله مسله باندې محکم ولاړ یم خپل عقیدې د مسلک د خدمت د پاره اجي صاحب دي باسط صاحب دي د جماعت کې ډېر اخلاص او منډه او تل د اجي صاحب دارې گواه دي او خلکو بسوي یاره دی خو چاندي ځان له وخړي و دا دې لپاره ګرځي سه دا اجي صاحب هغه وخت کې سونه تنها وا دا د جماعت چاندي سو خوري نه اوس سبب شاکی جیم خلک د جماعت چاندي والا و دا بچی خلک په دې ساتي سه ان شاء الله دا دې د پاره وېما چې دا ثبوت دی ان شاء الله عز وجل پکا په لیکلي پیسې چې کوم دی استاد زر دې کو یو لک راځي کو دو راځي کو هر سو راځي پکا په لیکلي بتات ان شاء الله عز وجل ملاويږي چې استاد چانده په خزه کې ولګي دا بنخ ولې کې دا ان شاء الله د دې اج بتا ته قبر کې ملاويږي کوشش دا کوا وی خلق د نیکو نه ممنه کوا یو سړی نیکی کوي که ته تیر بس دا پرې د مړه بس راځه نا پرې د نیکی چې هغه کی تا یو سړی راوست دلته ورو چیرې د جماعت کې دا کار شروع دی نو ستام پکې اجر شته پیسې نه ورکې خو تا سړی راوست دي او ستام پکې اجر شو ځکه هغه پیسې ورکې د خدای په نوم باندې تا ترم پاغي باندې اجر او ثواب ملاويږي زه تاسو ټول کې غریب سړی ما پیسې نه لرم خو زړه لرم الحمدلله زړه مې شته ما یو لږ روپۍ د خپل عمرې دپاره کې ښودې دي چې کله د عمرې کولو شي د خیره که نه بیا به عمرې دپاره ځو هغه 1 لک روپۍ زه د جومات کې انشاءالله وروستو شاکېجي صاحب ته ورکوم 1 لک روپۍ چانده زه خپل ځان نه چې کومې عمرې له کې ښودې دي هغه راله ما ستا او د تې وروسته واله کومه چې بی زما د وسه دغه کېږي انشاءالله زما د عمرې دپاره به خدای بل سبب پیدا کړي زه داسې غیرتي پیغمبر لرم داسې غیرتي چې ما کلم د عمرې دپاره اراده کړې په تش لاس الله زه بوتلم د جانان سلام له انشاءالله بل اسباب به خدای زما برابر کړي خو زه خپل اخلاص کوم دې دپاره دا دې دپاره نه تاسو ته ښایم دې دپاره ویم چې بی زه غریب سړی یم خو زه قرباني کولی شم تاسو ولې قرباني نه کوئ تاسو دپاره هم پکار دي چې خپل آخرت دپاره ځان قبر ښایسته کې لحد ښایسته کې او دا هر څه چې کوم دی او شیطان خو زموږ دشمن دی میرات کنه هغه راته زړه کې اچي چې مړه مه کوه 100 روپۍ کمیږي 50 کمیږي سله ورکې دا الله وایي دا ستاسو دشمن دی شیطان خبره مه منه د رحمان خبره ومنه رحمان وی مولا کریم چې چا جماعت جوړ کو زبا ول په جنت کې او بنگله ورکوما الله زموږ د ټولو نصیب کا بند بیړې مولا زموږ د ټولو روانه کا مولا مون ټول خال او آباد کا الله کریم د جماعت آباد کا ان شاء الله سبانه بدري شټرینګ شروع کیږي سو پکې چانده ورکول شي سریا غشتي شي سیمټ غشتي شي د شټرینګ پیسې ورکول شي بالکل ته موقع ده راځي کاپې کې نوم لیکه او خپل اخلاص کوي بس دین مخ کی خبره ځکه نشته چې صدقه جاریه ده الله دې قبول او منظور کی الله دې خاد او آباد کی زمونږه د جاپان کې دوستان دي نعیم جان او ملک ارشد صاحب هغه جماعت کې تعاون اخلاص کوي الله کریم داغه د تعاون اخلاص په خپل دربار قبول او منظور کی زما نور دوستانو مشته ان شاء الله پېښې ټول ته وینا کوي چې به د جمعه چانده را داغي چانده برازي دلته بلی کې لیکيږي او بیا ما تاسو ته وی چې دغه پلیس کې به خامخا داغي ذکر نوم لیکم چې دا ثبوت دی زما چانده په سم ځای کې ولګي دا الله دې ټول خیر برکتونه ورکړي الله ټول کامیاب کا تی جمعه سره سګمالي بدني اخلاص امداد کې الله ټول خیر برکتونه ورکړي او چا پکې اخلاص کړی دی تر دې حد پورې منډه وهلې ده الله نور توفیق ورکړي دا چاندی را ټول قبول او منظور کا بند به مولا زم د ټول روانه کا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر